علم هغه علم پکار دی چې کوم علم سره د عمل نه وي. یو طالب ده، یو طالب دی علم هم کوي خو په علم باندې عمل نه کوي. یو طالب دی علم یې وکړو لیکن بیا هم ګیره خري، علم یې وکړو بیا هم ګانې ګوري، بیا هم فلمونه ګوري، بیا هم پردو ښځو سره رابطې کوي. یو طالبه ده هغې علم وکړو بیا هم سرتور سر ګرځي. یو طالبه ده علم یې وکړو او بیا هم وریځې وباسي. یو طالبه ده علم یې وکړو بیا هم پردو سړو سره رابطې کوي. دا علم نه دی، دا د الله طرفه دی باندې یو عذاب دی، په دې باندې به الله رانیسي. روایاتو کې راځي د قیامت په ورځ به په جهنم کې فرښتې الله ته شکایت وکړي، ای الله د دوو شیانو د بدبویۍ نه موږ ډېر پریشان یو خدایا. الله به ورته فرمایي کوم دوه شیونه دي چې د هغې ډېره بدبو ده او تاسو ترې نه ډېر پریشانه یې؟ فرښتې به ورته وایي الله یو په دې جهنم کې دا کافران دي، د دوی د بدن دومره بدبو ده خدایا چې موږ ترې ډېر پریشانه یو. دویم الله هغه بد علما چې نوم یې د علماو نور عالمان نه و، صرف خپل خېټې سره یې کار و، الله د دې ګېډو نه چې کومه بدبو راوځي دې نه موږ ډېر پریشان یو. بعضې علما دي، علما خو نه دي، ځان پورې نوم لګولی دی، صرف او صرف دې سره یې کار دی چې بس مونږ د دې عوامو نه خواګانې جوړې کړي دي او ویل وشو بس. که جنازه وي چې په جنازه کې اسخاد نه وي، دعا نه وي، والله که دا جنازه مونږ وکړو دې کلي کې تاسو وګورئ که نه جنازه کې اسقاط دی، مولا راځي غواګۍ کې رالو، موټر کې رالو، زما صاحب جنازه وکړه او بس جیبونه یې ډک کړه. دې ظالم زامنو په ګرمۍ کې مسکټ یې اچولې وي، غټ غټ جیبونه وي چې راسه بس جنازه ده، جیب پیسې به ځای کوم چېرته، بس جیبونو کې ور واچوي. صرف او صرف د دوی تعلق د دې سره دی چې موږ د خلکو نه غواګانې جوړې کړو، میخې دې جوړې کړو او لوش وې، تر څو پورې چې پکې پی وي لوش وې، چې پکې پی نه موږ به یې لرې کوو. هغې مقتدیانو سره تعلق ډېر کلکي چې کم مقتدیان پې خرچه کوي، کم مقتدیان سود کوي، د شراب اډې چلی، د زنا اډې چلی. دا مولا چرته هم د دې خلاف خبره نه کوي چې سود حرام دی، زنا حرامه ده، شراب حرام دي. هغه هڼ هڼ مولای د بجلیګر مولوي صاحب خبره هڼ هڼ مولای هر چاته خاندي. د ده په جومات کې سودخور هم ولاړ دی، دی غلی دی. د ده په جومات کې شرابي هم ولاړ دی، دی غلی دی. د ده په جومات کې قاتل هم ولاړ دی، دی غلی دی. د ده په جومات کې د مور او پلار نافرمان هم ولاړ دی، دی غلی دی. دی چرته هم په جمعه کې د هغې خلاف تقریر نه کوي. که ومې کړه حاجي صاحب به خفه شي، ملک صاحب به خفه شي، خان به خفه شي. الله دې غټ تندر په حاجي صاحب په ملک او په خان راوغورځوي. ته الله خفه کې که حاجي صاحب خفه کې؟ ته خو الله خفه کې، حاجي صاحب خو ته خوشحاله الله به راضي کوو. که مخلوق راضي کېږي خو ډېره ښه ده، که نه د مخلوق دې الله زړه وچوي او یو ځل نه الله دې سل ټوټې کړي د دوی دا زړه. که د خلکو د خوشحالولو دپاره کار کوو که نه یو کس هم نه خوشحالېږي. مونږ زه اوس امام یمه، زما سل مقتدیان دي، یو مقتدي مې سود کوي نو د هغه بل سود بدي شي. زه وایم که زه اوس په سود باندې بیان کومه دا مقتدي مې خوشحالېږي نو د سودخور به خفه کېږي که نه؟ خامخا به خفه کېږي. یو طرف ته یو مقتدي دی هغه شراب خرڅوي، بل طرف ته نور مقتدیان دي د شرابو سره بایکاټ دی. ځکه بیان کوم د شرابو خلاف، دا مقتدیان به خفه کېږي که نه چې کم شراب خرڅوي؟ خامخا به خفه کېږي. نو موږ څه وایو؟ وایي شیخ فریده چپه خوله دې بهتري ده، مولا په منبر سره بس فضایل اعمال راواله، د ذکر فضایل د مونځ فضایل وایه. دا مه وایه ګورې سود حرام دی، دا مه وایه ګورې چې پردۍ ځمکه قبضه کول دا ګورې حرام دي. که ودې ویله سبا له دله بستره ګول کوي او لرې کوي دې ګورې. مونږ وایو لرې کېږي، خدای د دوی زړه ټک وچوي. دا ماله چې خدای امامتي را کړې ده، خدای ماله عزت را کړی دی، دا د خلکو را کړی که نه حقیقت کې الله را کړی دی؟ حقیقت کې الله را کړی. دلته نه بل ځای کې به د الله رسول چې کله حق کلمه اوچته کړه نو بیا د مکې مکرمې نه ویستو، که وی نه ایستو؟ ویستو، لاړو. ښه عموما چې حق کار کې
خلک به مخالف کیږي. نو د خلکو د خوشحالولو لپاره به ګورې کار نه کوو. که مونږ وایو چې د خلکو خوشحالولو لپاره کار کوو چې د فلانې دې خوشحاله شي فلانې دې خوشحاله شي، نو ټول خلک خوشحالول دا ناممکنه دي. ها یو ذات خوشحالول دا ممکن دي چې هغه د الله ذات دی. الله خوشحاله که باقي خلک خفه کېږي خفه دي شي، که خوشحالېږي خوشحاله دي شي. او زمونږ په دې ننني پروګرام باندې به ډېر خلک خوشحاله ډېر به خفه وي. یو پلار او زوی په لار روانو خرو ورسره، نو دا پلار یې په خر باندې ناستو او زوی ته د خر واګې نیولي دي او خر یې روان کړی دی. نو د عطا محمد ګړی کې را روانو، نو چې کله لږ څه راتېر شو د دې لنډي چال نه راووتو، نو دلته کې څه کسان ناستو. هغوی چې کله ولیده چې پلار یې په خر ناست دی او زوی واګې نیولي دي، نو دا بعضې کسان خو د ښځو په وار پیدا شوي که نه، دوی هر څه کې کاري بس ناستې غیبت یې کوي. وایي هو څومره ظالم پلار دی، په خپله په خر ناست دی، زوی داسې پیاده روان دی. نو هغه پلار یې واورېده، نو پلار یې زر د خر نه راکوشو او بچی په خر کېنولو او پلار یې د خر واګې ونیوی او روان دی. چې لږ داسې مخکې راورسېدو، دې چوک ته راورسېدو، دلته نور کسان ناستو. هغوی ویل ګورئ څومره بې ادبه دی دا بچی، دې پلار چې د دې بچي د ادب نه دی ښولی، پلار یې پیاده روان دی او دا زوی په خر ناست دی. نو هغه زوی زر کوشو، یاره پلاره دا خلک مونږ نه پرېږدي. وایي راځه دواړه به دې خر سره پیاده ځو. چې څه لږ مخکې ور واوړېده، داسې زمونږ د مدرسې طرف ته ور نږدې شو، هلته خو نور مخلوق ناست و. هغوی وکتل، وایي دواړه څونه کمکل دي، خر ورسره شته دی او په سورلي پې نه کوي، پیاده روان دي. وایي هغوی ویل یاره واقعي دا خلک نه خوشحالېږي. وایي چې کم طرف ته ځو خلک خوشحاله مونږ سر خورو، نو خلک یو حالت کې هم نه خوشحالېږي. مونږ به یو الله خوشحاله خلک خوشحالېږي ډېره ښه ده، که نه خوشحالېږي خدای دې زړه ټک وچوي. د خلکو د خوشحالو لپاره به عمل نه کوو. نو علم هغه علم دی چې مونږ یې د الله رضا دپاره وکړو. تاسو دننه ناستې تورسر یئ، طالبات یئ، معلمات به هم ناستې، استادانې به هم ناستې وي. استادانو ته هم دا خبره کوم چې درس و تدریس دې دپاره مه کوئ چې مونږ ته پې پیسه میلاوه شي. مونږ ته خلک ووایي چې دا عالمه ده، یا مونږ ته خلک ووایي چې دا مولوي صاحب دی، دا عالم دی، یا طالب د څوک دا وایي چې دا خو طالبه ده. دې دپاره یې مه کوئ، علم به کوو خالص د الله د رضا دپاره. د ابن سیری رحمه الله په دور کې یو کس خوب ولیدو. ابن سیری رحمه الله لرالو وی حضرت ما بیګا خوب ولیدو. وی څه خوب دې لیدلی دی؟ وی یاره خوب مې ولیدو چې زه خنزیرانو ته امیلونه ور اچومه، د سرو زرو امیلونه دي او د خنزیرانو په غاړه کې ور اچوم. د دې خوب څه تعبیر دی؟ نو ابن سیری رحمه الله ورته فرمایي وی ته چېرته بې قدرو ته علم ښې، بې قدره دي چې د علم قدر ورسره نشته دی، هغوی ته علم ښې. وی اوجي بلکل هم داسې ده. وی علم به چېرته هم بې قدرو ته نه ښې. ګورئ چاکه چې طلب قدر وي هغه ته علم ښایه. دا خنزیران دا د بې قدره خلک دي او دا د سرو زرو امیلونه دا علوم دي، نو ته علوم بې قدرو ته ښې، نو چېرته هم بې قدرو ته نه ښې. نو چې یو سړی د مدرسې مخالف دی او د هغه بچي راځي او مدرسه کې د سره کېنئ چې بس مړه مولي صاحب کېنوئ، هسې بار رواني کوي، تاسو ډېر څه جوړ کړه، ډېره کلکته هم فتح کړه چې زما دا بچی به ملا شي، په ځان سره کېنوه چې وراني کوي، بوټې وباسه، وایي ته مو زه ورکېږو دا بچی دې وباسه. موږ داسې بې قدرو ته علم نه ښایو. امام بخاري رحمه الله له د وخت بادشاه رالو، ورته وایي امام صاحب وایي زما دا بچی به علم حاصلوي خو دله به ته کور ته راځي. امام بخاري رحمه الله ورته فرمایي کېنه په قلار ځه وایي زه علم بې قدرو ته نه ښیم، ماله به راځي مدرسې ته، ماله به جومات ته راځي، هله به ورته ښیم. بعضې داسې کسان دي هغوی کورونو کې ځان له خلک نیولي دي، کور ته به راځي بیا د هغه مولا د هغې طالب قدر هم نه کوي. ټیوشن له راځي که خوښې وي ور ورته کلاو کي، که خوښې نه وي غریب بار ولاړ وي دا ټالۍ باندې ګوته ایښې دا ټرنګ ټرنګ یې راغستې وي. که خوښه وي بچي وله بیټک ته راوباسي او که نه یې خوښه بچي بیټک ته نه راوباسي. او چې کله مدرسې ته راځي او فیس ورکوي او لږ وکړېږي بیا ورسره د بچي قدر چې او زما دا بچی څه کوي. ډېر داسې طالبات دي چې نن یې پروګرام دی او د هغې میندې به نه راغلي، نن یې پروګرام دی د هغوی پلاران به نه راغلي. دې پلارانو سره دې میندو سره قدر نشته د علم،
تاسو طالبان دې ناستې یئ په کار دا دی چې دا والدین د دې غوږونو نه ونیسئ چې ولې په ما نه څومره لویه خوشحالي وه د قرآن خوشحالي د ځمکې او د اسمان نه اوچته ده او ته ما نه نه وې راغلی ځکه د پبلیک سکول کې وای نن زما نتیجه وه ماله به راتلې که به نه راتلې بلکل به راتلې